زمونږ په دې اپریدو کې چې ماشوم ته ښځه دعا کوي که نه ماشوم ته اپریدی ژبه پوهېږئ نو چې دعا ورته کوي او د ماشوم نه ډېره خوشحاله شي نو ورته وایي چې بچي خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې د اپریدو کې د ګازرو او د ټیپر چې دي نو د دې ډېر رواج و پخوا اوس خو اپریدي بادشاهان دي او پخوا سپېره و که نه د خپله اپریدی یم نو غزلې به چې ویلې نو دا غزل به ویل چې ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي سپین شارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ارمان دی پېښوره تو کې څه ډېر نعمتونه دي شین سارې دی مولې سره دی ټیپر لکه لولونه دي ټیپر لوی نعمت و په اپریدو نو چې ماشوم ته به دعا کوله نو به چې بچیا خدای دې راته ستر کړه چې ګازارې خرنجاوې ګازره خرپولو ته وایي که نه کچ ناري کي چې داسې خورې نو ما وی چې دا دې خدای دې راته ستره کړي چې ګازارې خرنجاوي زمونږ مشره ده دغه ده هغې متعلق څه ویلی شو خدای دې درته مبارکه کړي دریو کسو نه ځان نه پټېږي یو ډاکټر نه یو دعی نه او یو ملا نه ډاکټر دې هم د اپریشن په وخت کې هر ځای وګوري ګوري دي که نه ګوري دي که نه دا سنبای د دانه خطرې ډاکټر دې چې اپریشن کوي ګوري دي که نه دې خوا وګورئ یو دعی چې ښځې لنګوي ګوري یې که نه او ملا دې په تخته باندې دا ډاکخانه وګوري درې کسو نه ځان نه پټېږي ما ته معلوم یې معلوم زما مخکې به د تورې خبرې نه کوئ په کوواټ جیل کې را سره یو و ما ته وایي چې وای ملا صاحب هغه به م راځي چې زه بهر وځم مال چل څه دی ویل کور به مې بچي ناست دي او ښځه به مې خړ خړ ګوري چې څه شو څه په قهر اخته یم مال ښځې به دې تورې کټوای در پسې ماتې کړي کور دې وران شه چې ته ترې راوتې اختر راغی اوس پاری پور جیل کې زه لګیا یم جامو کې پرتوغا خچومه چې اختر مونځ به کوو یو راغی نو ماته وچې څه چل دی لکه ویل ته لا جامې بدلې دا د اختر ورځ وګوره دا د کور مینچې وریجې وګوره او دا زمونږ جیل وګوره تاسو ټول هغه مهو یئ که نه یئ زه یو موټر کې سورم 400 ته تلم نو یو زړه ښځه اوس په سړک منځ کې داسې داسې کېږي نو ډرایور داسې خوله ور وویسته ویل بچه جرابې نو زړه ورته وایي چې وایي جرابه به دې پورې خدای دې ځواني کوټې که زه جرابه یم زه خو لا اوس د 14 کالو یم نه جرابې وګوره بیا دا زړې ګورئ که زه دروغ وایم راشي دا ګیره رانه کله کوي په لارۍ کې چې جنج رواني او دوپړی ورسره ناست دي د زړو لاس رایستی که نه دغه کوي که نه کوي هغه مونږ د دغه وی اکو بکو سر سیندکو غوا مې لاړه په ترپکو اباسین چپې چپې ورته ناسته درخانه سر غوړول توتی ورته تړل توتی په اوبو ټیټ الیسرنګ ډبلی د اوسپنې ګولی بیا څه شی شو دا بېنظیره دی وزیر اعظمۍ نه کوزه کا او په دې مالګو منډۍ سړک باندې به روانې په ایمان یې څوک به ورته ګوري ټماټر ګران شو ټیپر ګران شو کچالان ګران شو پلانې شی ګران شو اوس واوره پنسن دی په دیم ټیکسو لګېدو الحمدلله یا الله نور زیات امین که کاپۍ د هلکانو ده په دیم ټیکسو لګېدو دوایانې دکان دی دوایانې په بوتل باندې به دویم لیبل لګېدلی چې سیل ټیکس 5 روپۍ سیل ټیکس 5 روپۍ اسی بوتلونه د 5 روپو بوتل راشي 80 او 90 روپۍ شو
80-90 باندې د 50 روپو بوتل شو. د ټاټکی مزدوران 50-60 روپے ورځ علي. ماشومې بیمار شي 300 روپے د ډاکټر فیس او د 300 ورته دوايو لیکي. چې د بجلیګر مولا دکان تراشي دا وای کور وران اوس به دا څو غاړي 300 ورنه ډاکټر واغسته. زم خور ډیر خکار دی تم وټ لتلې وی سمکار دی. ټاټکی مار استاد ته څنګه په سرک به څنګه غړې دی په ډټسن کې به څنګه غړې دی په لارې د پاسه به ډولکی ته څنګه غړې دی. دا کار وکړه وای جو بشم څه اوس دنه پرتګو باسمو په دې سرک دی راکاږم. په خدای باور وکړه چې د شپې بجلی والا راواستول چې ټرانسفارمر کم ځای کې ولګو د شپې زه به تاله ووټ درکم زه تا نه ښه ظالم. سم شی سم که سبا الیکشن شو بیا به مو ګورم. ما چې کوم ممبر په حق کې تقریر کړی دی داسې به مې د لاسه ودرولو. ما چې کوم ممبر له تقریر کړی هغه خدای پاس کړی نه دی. دا شکر دی کنې هغه خبیث سره به مې څه کول چې داسې به مې ودرولو چې ودرېږه. په دې یونیورسټۍ کې مې 2 ودرولي تېرې کوي کلمې مال تېرې کوي کلمې تېرې کړې. مالو وایي چې په موږ د ښځې په 3 کاڼي طلاقي چې موږ به تختو نه ویل په موږ د ښځې په 3 کاڼي تختو به نه. ټیک شو د خدای شان ته ګوره. مال بیا کلمې تېرې کوي چې دا به نه ویم چې زه به دا وکم. بے نظیر یو پوسټر چاپ کړی چې ہمارا عزم غربت کا خاتمہ ہے. ہمارا عزم کیا ہے؟ غربت کا خاتمہ. آج سارا پاکستان غریب غربت کی وجہ سے مر رہا ہے یا نہیں؟ ان کا بیڑا تباہ ہو رہا ہے یا نہیں؟ راستے پہ جاتا جاتا بم کا دھماکہ ہوتا ہے. التا خدای والے یو گئی التا په بم کې والوزي دا لټوي دا لاندې مونږ غرق نه کړي. کوئی شوي وہ سب پتہ لگی او دلی کا راج مویا کوئی رونے والا نہیں. مونږ خو د دلی راجګان یو په مونږ خو څوک جړا والا هم نشته. په لاهور کې چې کومه دماکه وشو هغې ته خبرې حکومت څه اعلان وکړو 30,000 روپۍ مړی ورکوي او 10,000 روپۍ زخمی ورکوي. حکومت ورته دا اعلان وکړ 30,000 روپۍ چې کوم مړی دی هغه له 30,000. لعنت په هغه چا زما زوی او زما رور او زما ښځه او زما بچي به په بم کې والوزي. زه به 30,000 روپۍ علم زما په 9 پیړۍ دی نالتي. خدای دې زما کور روان کی چې زه به 30,000 روپۍ باندې خپل مړی خرڅوم. دا هغه شرمېدلی قوم دی دا هغه ذلیل قوم دی. حکومت 30,000 روپۍ ورکړي چې خیر ده که بم کې والد خیر دی جی شهید شو شهید نه لم خپلې نه څه وباسم شهید شو. دا خبرې زمونږ چې دي دا افسانې دي. لکه د افسانو کتاب سړی د شپې خوب نه ورځي او د افسانو کتاب ګوري او زړه پې خوشحاله. دا افسانې دي تاسو راوځئ او مونږ یې وایو تاسو یې اورئ. لکه پخوا به ښځو په کورونو کې جنګنامې ویلې نو ښځې به ورته راټولې شوې او جنګنامه به یې ویله. نو یو ښځې به جنګنامه ویله او نورو ښځو به ورته او د شیعو ماتم خانې ته ورشه سکینه پیاسې مر گئی دوی ورته ټول ناچي. تاسو پوه شئ ګډېږئ ما خبرې ته غوږ کېدئ ګډېږئ ما. زه تا ته ویم چې امام حسین داسې ورته ویل زنده‌باد ته په ایمان ووایه پښتو کې در سره خبرې کوم. مولانا صاحب جب اردو وا کېدی شي تاسو پې پوه شوي نه پښتو کې وایو چې خېټه د یو پړسېدلي او ټیزونه بل اچوي د ده خېټه کیني. خېټه ستا پړسېدلې او ټیزونه زه اچوم نو ستا خېټه کیني چې څو پورې تا په خپله ټیز نه اچولی
دیخوا وګوره زه تاسو پیژنم دا پولیس والا دی دا کله کله ماته وایي دي لږ خطره ده او پلانې دی ما دا قوم پیژندلی دی دا انګریز جوړ کړی قانون په پاکستان کې دی هندوستان تا سره آزاد شوی دی خپل قانون دی چین تا نه رستو آزاد شوی دی خپل قانون دی هغه میزایل اوس جوړ کړي دي چې 15,000 میل کې به ډس کوي امریکا یې په یاره کړې ده مونږ یو غوري دغه جوړ کړی دی خیال دا غوري میزایل هغسې شی دی لکه دا د پټاخو ډزې نه دا ماشومان دا باز په اخبار کې غوري میزایل دا داسې چلو یو دومره سوټه غول چا کړي یو سړي وویلې چې اوهوی دا خو به ډېر تیزونه هم پې اچولي نو دی پې کېناستو ټر 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 دا څه کې لکه ویلې دا سوټه مې وکړه ویل خوار چې غول بل چا کړي او تیزونه پې تا اچې غوړي میزایلو ته وګوره د دوی د شکلونو ته وګوره ایټم بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره هیټروجن بم ته وګوره او د دوی د شکل ته وګوره نن ته سړک جوړولو چل نه درځي کوهاټ روډ های وے جوړیږي دمره چینیانې ورته راوستي دي که نه او دوی ته چې دا څوک دی سپرنټنډنټ انجینیر ډنډنډن انجینیر بربر انجینیر د انجینیرانو تر اوسه سړک جوړول نه دي زده کړي دلته یو بله محکمه ده پی ډي اے ورته وایي چې د ټاپ ګڼ کپانې په دې کې را جمع کړي د ټاپ غله او ګڼ کپان که دیوال له چونه ورکې رابش قانون دی لاس کې واغستو چونه کې نقشه دی جوړه کړې ده ورسره مجسټریټي صاحب او ورسره پولیسي ماړه خدای ته ګوره چونه قانون دی لاس کې واغستو قانون دی خزه خو چې بیا خیال کوه دا محکمې یو محکمه ما ته وښایه یو محکمه چې هغه په دې ملک کې د قوم او د ملک خیر خواوي شته لکه یو محکمه ما ته کله کله څوک وایي چې ته د پولیس بد نه وې د پولیس نو مال پولیس کې نه زما تره شته نه مې ماما شته نه مې زوی شته نه مې پلار شته خو بد یې ځکه ویمه چې زه د 100 روپو غلطه څه نشم ویلی نو د 50 روپو غلطه ولې بد ووایم داسې ده که نه ده نو هغه ورځ مې یو مجلس کې ووي مال دا باډر او ملیشا دا هم راولئ پېښور ته چې د شپې په دې کوڅو کې ګشت کوي که نه هسې څه کوي چې ناست دي سرحدات کا پې ساتئ نو تاسو کم سرحد کی توره وکړه کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا میں جب امریکہ جاؤں گا نا تو کشمیر کا معاملہ بھی کشمیر کا معاملہ بھی زیر باس آئے گا 50 کاله وشو کشمیر کا معاملہ زیر باس آئے گا دومره غوندې کشمیر هم وانغسته بنګال در نه کټ شو تاسو څه توره وکړه څه توره مو وکړه نیل پاکستان در نه کټ شو کشمیر په 50 کاله کې تا پې سوونه خلک مړه کړه تا څه توره وکړه په کشمیر کې نعره تکبیر یا دې چغه کړه نو مولا پښتون مولا غرق شو نر مولا بیڑا غرق شو د پښتون مولا بیڑا غرق شو د بجلیګر مولا بیڑا غرق شو چې تر اوسه پورې په خدای قسم کې استوره وکړه استوره ورشي په کشمیر تاسو باندې ویلي چې سل پاپړ د یو لوړ ویلي بم کنه نن هغه پاپړو درنه کشمیر قبضه کړی دی ته خو یې واړه
هندوستان تا سره آزاد دی نن خود کفیل دی نور ملکونه د دنیا وګوره ته به ټول عمر خیر راوړه امریکې خدای دې وبخه پخوا به مې خیر راوړه لندنه برطانیې ملکه الیزابت خدای پاک دې ډېره ډېره خوشحاله که ټول عمر م خیرونه غوښتي دي ته مې بله ورځ وې په آرام کښېنه ولې مالګیدړ ته چا ویلې چې دا چغې ولې وهې هغه ورته ویل خلک یارومه ویل دا ټیزونه ولې اچې ویل زه هم یارېږم